بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو IMS لرنرز. د خیبر پختونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور جنرل نالج ګریډ سیکنډ کلاس سټوډنټانو یا ماشومانو السلام علیکم. टेस्ट एडिशन निसाब 2020 के मुताबिक मीन बेस्ड ऑन करिकुलम 2020 ठीक छो. خا به چینل مو په دې ویډیو کې کم د جنرال نالج چې کم دریم چپټر دی هغه سٹارټ کوو. ٹھیک شو. دا چپټر 1 یو یا ټاپک 1 اور کنټری پاکستان دا مونږ ویلو ویلیج اینڈ سټیز دا هم ویلو. نن به وایو مونږه رائټس اینڈ ډیوټیز پیج نمبر 21. راځو چې سٹارټ وکړو. پیج نمبر 21 دلته وګورئ د یونټ ټاپک نوم څه دی؟ رائټس اینڈ ډیوټیز. دریم نمبر یونټ دی. ٹھیک شو. رائټس ته وایي بچي حقوق اینڈ ډیوټیز فرایض. صحیح ده، حقوق اور فرایض. تاسو ته د دې چپټر د خلاصه وایم سمپل. ګوره رائټس دې کې مونږه د رائټس د حقوق او د فرایض باره کې به خبرې کوو. صحیح ده چې حقوق ګوره دا د ګورنمنت کار دی، طالب حقوق درکوي په یو ملک کې چې ته اوسېږي که نه. نو آزاد ملک څه ته وایي؟ آزاد ملک هغې ته وایي چې هغه به تعالی خپل حقوق درکوي او لکه ستاسو ضرورت وي هغه به تا ته پرووایډ کوي. ټیک شو. فار ایگزامپل اوس هاسپټل دی هغه تا ته هغه پرووایډ کړی دی. صحیح ده. سکول دی دا شان نور څه کالجز دي وغیره نور څه لارې کوڅې الکتریسټي دا ټول هر څه به دې حقوق کې راځي. ټیک شو. خو بیا دې سره دویمه خبره راځي چې ډیوټیز فرایض دا کوم حقوق چې تعالی ملاو شوي دي درکړي دي ته به د فرایض د یو فرض هم کې. صحیح ده. مطلب د دې به خیال هم ساتي. اوس کو مثال سکول دی ته به د هغې خیال ساتي، کو دغه شان کالج دی یونیورسټي د هغې خیال به ساتي، هغې اصول به فالو کوي. ټیک شو. په هغې اصولو باندې چلېږي. کو چېرې ته دا کار نه کوې نو دا سیز دا نظام به نه چلېږي. صحیح ده. نو دا ټول به دې کې راځي، به دې چپټر کې به دې ټاپک کې رائټس اینڈ ډیوټیز. ٹھیک شو. رائټس اینڈ ډیوټیز. راځو سٹارټ وګوره. وایي د ګورنمنت رنز د سیسټم اف ا کنټري. د ګورنمنت څه ته حکومت رنز د سیسټم اف ا کنټري چلوي. د سیسټم اف ا کنټري د یو ملک خپل نظام چې دی هغه ګورنمنت چلوي. صحیح ده. لکه هر څه کوم حکمرانان وي که نه هر څه کمانډ هغوی سره وي. نو دې د وجې هغوی د کوم د ملک څه نظام وي هغوی چلوي په ترتیب سره. ٹھیک شو. اٹ پرووائڈز د فیسلٹیز آف هیلتھ. اٹ پرووائڈز وہ مہیا کرتا ہے. پرووائڈ سے تو مہیا کرنا فیسلټیز اف هیلث کوم سہولیات چې هیلث ته وایي صحت ته کوم سہولیات چې موږ راکړي وي د صحت هغه ټول دا پرووایډ کوي. ټیک شو. کلین واټر صاف پانی کوم صفا اوبه چې وي کوم بورونه کویان وغیره دا هر څه نو دا د ګورنمنت کار دی. ټیک شو. الکتریسټي ګیس الکتریسټي بجلی دا بجلی ستنې تارونه دا هر څه دا ټول به دې کې راغله. صحیح ده. ګیس کوم ګیس چې ورته موږ وایو ګیس. صحیح ده. دا ټول به کوم ټول سهولت به موږ ته پرووایډ کوي. پلی ګراونډز دې سره پلی ګراونډز هم راځي فار انټرټینمنٹ تازگی के. सही है. एंटरटेनमेंट मीन एंजॉयमेंट के लिए एंड क्वालिटी एजुकेशन और अच्छा एजुकेशन. क्वालिटी एजुकेशन से तो ٹھیک شو. نایاب تعلیم مطلب ښه تعلیم تعالی کوشش درکوي فار د بیټرمنټ ستا د ښې دپاره بیټرمنټ ستاسو د ښه دپاره. ټیک شو. آف اټ سټیزن شهري ګیلې خپل کوم شهري چې دی هغه به دا ټول هر څه ورکوي پرووایډ کوي. دا د ګورنمنټ کار دی. ټیک شو. راځو دې بل پیج ته. پیج نمبر 22 رائټس آف سټیزن. رائټس ګوره حقوق آف سټیزن شهري نو شهریو کې حقوق. ټیک ده. اټ از د ډیوټي آف ګورنمنٹ دا فرایض دي فرض دي د ګورنمنٹ ټو پرووایډ د بیسیک فیسلټیز ټو اټس سټیزن چې هغه ورکړي پرووایډ کړي مهیا کړي د بیسیک فیسلټي کوم بنیادي سهولیات چې دي هغه ورکړي خپل شهري لا خپل قوم لا خپل عوام لا. صحیح ده. بیا وګورئ وایي دلته ما سره تصویران راکړي دي. ګوره د هاسپټل فار ټریټمنټ تاسو دې کې وګورئ هاسپټل فار ټریټمنټ هسپتال علاج کے لیے. ٹھیک شو. لکه دا د ګورنمنٹ کار دی دا د هغوی ډیوټي ده. رائٹس دي. صحیح ده. سکول فار ایجوکیشن سکول تعلیم کے لیے. بیا دلته ګوره خلک ماشومان ځي سکول ته. صحیح ده. سکول دی که نه دا هسپتال دی دلته پیشنټ راځي مریضان به ځي. صحیح ده. بیا وګورئ پولیس سټیشن ټو کنټرول کرایمز. پولیس سټیشن څه دپاره وي چې کرایمز کنټرول کړي. صحیح ده. کوم جرایم چې دي هغه
کم کی هغوی گیر کی هغوی د سزا ورکی بیا راځي کورټس فار جسټس کورټس د عدالت انصاف د لپاره جسټس د انصاف نو دا کم کورټس وی هغه کی بیا دلته دوی کورټس ججونه ناس وي کم ججان چې وی کنه هغوی ته بیا مخامخ کیږي هغوی بیا د دوی کم صحیح فیصله وی هغه کوي صحیح ده د کی مرګ ارس راځي ټیک شو دا د کورټس کار دی ٹھیک شو بچے بیا وی اٹ از د ډیوټي اف ا ریسپانسیبل سٹی وی یہ ایک ډیوټي څه ته وی فرض تا ٹھیک شو دا د ډیوټي دا او ریسپانسیبل سٹی کم ذمہ دار شهري چوي صحیح ده ټو ریسپیکټ آل د انسټرکشنز لکه تعالی کم ګورنمنت چې هغه تعالی د هر څه رائټس درکې خو دا بیا ستا ډیوټي ده چې ته د هغې کم فرایض دي هغه هم ادا کړې to respect all the institution ٹھیک شو هغه له بیا پکاري چې د کم رولز دغه دي هغه هم فالو کی پاغي باندې لاړ شي صحیح ده بچي بیا وګورئ do you know कि आप जानते हैं people are elected through elections to run a government دا خلک چې دی ګوره people لوگ are elected منتخب ہوتے ہیں through election په ذریعہ صحیح ده to run a government چې government وچلے بیا the government کوم نظام نه هغه وچلے the elected person jointly make a form of a government صحیح ده کوم خلک چې elect منتخب وټونه چي کنه هغه بیا یوځای شي او کوم چې سلیک شي هغه بیا څه کوي ګورنمنت جوړ کړي نو ګورنمنت بیا چلای صحیح ده دلته ګوري روډز فار ترانسپورټیشن دا روډز د ګوره د سره لپاره ترانسپورټیشن نقل او حمل لپاره نو دا د ګورنمنت کار دی دا وتا ته پرووایډ کوي خو بهتر بیټرمنټ لپاره ٹھیک شو راځو دی بل پیج ته ها पेज नंबर 23 देखिए गई वही इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट मतलब एक फर्ज है ऑफ गवर्नमेंट हुकूमत के लिए टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन چې د خپل सिटीजन शहरी हिफाजत की प्रोटेक्ट में हिफाजत करना په هر لحاظ سره صحیح ده ensure freedom of religion او داغه کوم ریلیجن دی کوم مذهب چې داغه حفاظت هم چوږي صحیح ده ٹھیک شو بچي دا د ګورنمنت کار دی چې د شهري خپل حفاظت مو کی هر لحاظ سره او د سره داغه کوم ریلیجن چې دی مذهب کی ازادي فریډم اف ریلیجن مذهب کی ازادي دا غیله مذهب ازادي مور کی صحیح ده چې هغه خپل عبادتونه هر څه په خپل صحیح طریقې سره ادا کوي مطلب څه پابندي پینې وي ټیک شو and respect their religious places and respect mean احترام their religious places چې کوم هغوی د مذهبونو ځایونه دي صحیح د ریلیجیس پلیسز اینډ فیسټیولز لکه فار ایگزامپل نور د یو ملک دی هغې کې خو نور مذهبونو والا موسیقي که نه د هغوی خیال به هم ساتي د هغوی هر څه کوم سهولیات دي کوم سهولیات هر څه د هغې خیال به ساتي ټیک ده ښه نو لکه اوس فار ایگزامپل لکه اوس موږ مسلمانان یو که نه لکه موږ اختر مناوو که نه دغه شان عیسایان چې وي یا کوم عیسایان څه وي هغوی کرسمس مناوي هندوان چې واخلي هندوان څه مناوي هغوی هولیډې مناوي صحیح ده نو دا هر چا یو خپل دغه وي که نه هغوی خپل دغه چې په اسانتیا سره مناوي او څه مسله ورته نه وي نو دا د دوی رایټس اینډ ډیوټیز دي صحیح شو په یو ملک کې دوی ته خپل حقوق میلاویږي بیا ٹھیک شو بچه بیا راځي رایټس اینډ ډیوټیز ګوره دا لاندې ما سره رایټس اینډ ډیوټیز راکړي دي صحیح شو مای رایټ از ټو زما کوم حقوق دي هغه څه شی دی ها وی ګډ انوایرنمنت هوم ګډ انوایرنمنت اچھا ماحول ټیک شو کوم ښه ماحول چې دی مطلب هغوی صحت باره کې ښه ماحول ساتل لکه صحیح ده هوم ایجوکیشن هوم ګر ته وایي لکه ښه ماحول دوی له پرووایډ کول صحیح ده هوم کورونه ایجوکیشن تعلیم پروټیکشن اینډ هیلث فیسیلیټیز تعلیم او حفاظت پروټیکشن اینډ هیلث فیسیلیټیز او کم د صحت فیسیلیټیز هغه ټول ورته پرووایډ کړي ټیک شو بیا وګورئ مای ډیوټي از ټو زما کوم فرض دی هغه څه دی چې زه به څه کومه to take care of my health چې زه به څه کوم د خپل کوم هیلث دی د هغې خیال به ساتم ټیک شو بیا وګورئ clean water for drinking صاف پانی for drinking پینے کے لیے and the provision of electricity مطلب موږ ته پاکي اوبه پکار دي څښلو دپاره کویان مویان پمپونه وغیره ټیک شو and the provision of electricity او کوم د بجلۍ ستنې منې تارونه وغیره دا هر څه دا د ګورنمنټ کار دی صحیح ده my right is to ټیک شو
بیا دلته سوی my duty is to ګوره وایي respect and taking care of the elders respect احترام and taking care of the elders and old people کوم مشران کشران دي ټولو respect کول دي ټیک شو وش بچنه دا ټول بدی کې راځي چې my duty is to say that respect and taking care of the elders and the old people مشران کشران ټول صحیح ده بیا دریم نمبر په ګوري freedom to adopt a profession freedom ازادي پکاره to adopt a profession لکه هر یو ملک ته هغه کې ګوره هر څه پر خپل ازادي ده مطلب د سینې چې د هندو هغه ته ازادي نه ملاويږي د سکت هغه ته ازادي نه ملاويږي ټیک شو دا ټول دا ورکي ګورنمنت صحیح ده بیا وګورئ careful use of water and electricity careful use احتیاط سے use of water استعمال پانی کی استعمال and electricity اور بجلی and avoid wasting them لکه مطلب موږ باید د واټر کوم استعمالول دي هغه هم ضایع کوو نه صحیح ده څه استعمالول دي هغې مطابق به کوو electricity او بجلی هم د هغې مطابق به کوو ټیک شو ضایع کوو به یې نه بیا وګورئ لاست نمبر وایي shelters for the homeless and shelter for the homeless and the hopeless people shelter پناهگاه for the homeless जो जिनके घर नहीं होते homeless mean چې چا کورونه نه وي and helpless people او چې help ضرورت وي ورته ټیک شو نو دا shelter پناهگاه د هر څه دا به څوک ورکوي چې دا به ګورنمنټ ورکوي صحیح ده avoid damaging the public and private property دا شان دي سره بیا مطلب اوس یو ځای د هغه مونږه زینا کندم کو نو صحیح ده پبلک ځای د پرایویټ پراپرټي ده هغه هر څه خیال به ساتو ټیک شو هر څه به ګډوډ کوو ټیک شو د هر څه د مونږه فرض دي د زموږ ډیوټي ده ټیک شو بیا راځي ګوره رول پلی we divide the children in groups बच्चों को ग्रुप्स में तकसीम करें डिवाइड करें सीधा in each group a child becomes a government officer and another to play the role of a citizen او دا ګروپونه کې بیا یو کس دا شان تاسو دا اکټیویټی ده صحیح دا په کلاس کې وکي یو کس پکې افسر کوي او بل سټیزن کوي صحیح شهري کوي ask every group to tell the duties of government and rights of the citizen in the given time by playing the role او بیا وینه تاسو کې چې ته افسر شې نو ته خپل شهري سره څنګه دا کې صحیح ده او خو اغلب سہولیات او خو رویه څنګه ساتي سبا ورکې ٹھیک شو do you know کیا آپ جانتے ہیں we can become good citizens by following the laws وای کیا آپ جانتے ہیں وای مونږ خو سټیزن ال جوړې شو چې کله کوم لاس قانون چې مونږ هغه فالو کوو چې مونږ په هغه باندې عمل وکړو ال مونږ یو خو سټیزن جوړې دي شو ٹھیک شو راځو دی بل پیج ته پیج نمبر 24 دیکھو ګرې دا اوس د دې مونږ سبق ویلي اوس دا ایکسرسایز دی صحیح ده وای few facilities are noted down لاندې ما سره سو فیسیلیټي سہولیات راکړي noted down ټیک the facility available in your locality وای هغه فیسیلیټي باندې تاسو ټیک کوئ چې کوم تاسو په کلی کې اویلیبل وي ټیک شو نو تاسو به د هر ماشوم ځان لکوي چې کوم فیسیلیټي تاسو کلی کې اویلیبل وي هغه ته به ټیک کوئ او کوم چې نه وي هغه ته به کراس کوئ صحیح ده ګورو لومبه تاسو ګورئ هاسپټل نو دا تاسو کلی کې وی نو ټیک به پیو کوي کو نه وی نو کراس دلته لګیدل صحیح شو لکه نشته بیره ایرپورټ صحیح ده نو ایرپورټ دا هم نشته صحیح ده بیا راځي ګوره پولیس سټیشن شته دې ته ټیک ولګوي سکول هم شته بیا راځي پارک هم شته بیا سره راځي فیسیلیټي اف کلین واټر فیسیلیټي سره کویان صحیح شو دا وګو صحیح ده بیا راځي کورټس هم نشته بیا راځي پوسټ افیس کوم ډاکخانه چې ورته یو ډاکخانه شته او شته نو دې ته به هم ټیک ولګوي ٹھیک شو نو دا هر ماشوم خپل کلی مطابق وکړي چې د چا کلی کې سوي هغه دی ولګي کو سنوي هغه دی نه لګي صحیح ده بچي بیا راځي question 2 we write down the two important public issues of your locality write down to کوم دوا public issues دي هغه په خپل علاقې کې تاسو څه ضرورت وي صحیح ده کوم ایشوز وی د پبلک د پاره نو هغه تاسو دلته لیکل شي دوه دانه ښه لومبه ګور دلته مونږ لیکو هاسپټلز لکه مونږ ته د هاسپټل ضرورت دی ایشو دا یو صحیح ده دویم مونږ دلته لیکو چې ایرپورټ کو تاسو کلی چې څه ضرورت وي څه کمې وي کنه هغه تاسو دلته لیکل شي کو سکولي تاسو سکول هم لیکل شي دا شان کو بل سوي تاسو هغه هم لیکل شي ګراوند پارک وغیرہ صحیح ده بیا راځي question number 3 we write any two rights and two duties of the citizen دلته یو د رائټس ولیکي او یو د ډیوټیز ولیکي د سټیزن صحیح ده کوم دی ګورو مې مونږ لیکو چې هیلث فیسیلیټي هیلث کوم صحت فیسیلیټي هیلث ته وي صحت فیسیلیټي په کار د ټیک شو او دوی مونږ لیکو چې جاب اپورچونټی جاب څه ته وي ګوره جاب
جاب موقع صحیح ده اپورچونټي مواقع ټیک شو دا مو لیکل اوس دا لاندې لیکو چې اوبایز لا کوم قانون چې هغه موږ فالو کوو هغه اوبه کوو صحیح ده هغه به فالو کوو هغه باندې به عمل کوو ټیک شو په هغه باندې به ځو بیا سره راځي دلته بل لیکو چې اوایډ پولوشن کوم پولوشن دی هغه صحیح ده pollution ٹھیک شو بچے بیا راځي question number 4 which department take care of the people and their property کوم ډپارټمنټ ستا خیال ساتي او د خلکو او د ستا د پراپرټي صحیح ده نو ګوره سمپل پولیس ټیک انسر به څنګه لیکي چې پولیس ټیکس کیر اف د پیپل and their property پولیس چې دی دا زموږ د خپل زموږ د پروټیکشن لپاره وي د خلکو and their property د هغه خلکو کوم پراپرټي هغه حفاظت هم کوي ټیک شو بیا راځي لاندې وګورئ activity where the teacher should hold election for making the class monitor ټیچر چې دی هغه الیکشن کوي مطلب د کلاس منیټر لپاره لکان سلیکټ کوي انټروډیوس د چلډرن ټو د بیلټ باکس او طلبه تر ماشومان ته وایي صحیح ده چې بیلټ باکس ته وایي کوم کې چې خلک ووټونه اچوي صحیح هغه ته بیلټ باکس وایي vote and all the stages to elect the monitor of class نو هغه ټول چې خلک واچي چې کوم اکثریت وي هغه لک بیا د کلاس منیټر شي لکه دوه لکان دي هغه کلاس کې ټیچر ودرول دا هم وټونو ته ودرېدو دا ودرېدو دا لکه منیټرې د پاره ودرېدو کنه دا هم ودرېدو نو دوی بیا وټونه واچي چې کوم یو لک زیات وټونه وګټي هغه بیا منیټر شي د کلاس ټیک شو the example دا شو صحیح شو بیا راځي teaching point we ask the children how to take care of the facilities children ask the children ماشومان نو تاسو کوي how to take care of the facilities provided by the government کو چرته یو government مطلب government مقدر کړه کنه او تبا نور خلکو ته د څه فیسیلیټي پرووایډ کې څه ضرورت به ورته ستاره ټیک شو دا یو ټیچینګ تدریس یو نقطه وا ټیچینګ پوینټ صحیح ده دا ما سره پیج نمبر 24 امید لرم تاسو ټول به دې پوه شوي وي دا زمونږ چپټر یا ټاپک نمبر 3 ختم شو ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې به مونږ دا ټاپک نمبر 4 وایو صحیح ده ریلیجیس فیسټیوالز د مور پلار خدمت کوي بچي مونږ ته هم دعاګانې کوي او په آرام ان شاء الله دا ټول سبقونه وایو صحیح ده مونږ د فرست نواله تر 5مه پورې ټول بوکس سٹارټ کړی دي صحیح ده بس ان شاء الله کار لګ ډیر دی کنه خدا به لږ وخت لري نو لږ مرسته به کوئ صحیح ده بچې دې سره موږ لره کې اجازت د الله په امان